نه خو زه ام ان سي یم، نه زه ام بي ایس یم، الله پاک مې دې کوي سیاست نه ما خدای پاک ساتي، نه زما خپل ټیم شته، نه زما فاونډیشن شته، زه یکی یوازې یم. ټیک شو، په یکی یوازې باندې خدای پاک دغه خدمت ما نه اخلي او ما سره د چا سپورټ هم نشته. ټیک شو، ما سره صرف او صرف سپورټ چې دی هغه ما سره د یو د لوی ذات دی. په سلو کې یو دوه کسان دا شانتي وو چې هغوی تنقید کړی چې یاره تا د دې بی بي په دې سکرین باندې به تاسو ته ښکاري کتونکو چې تا د دې بی بي د مخ ولې ښکاره کړی دی. نو ګوره چې اول خو به زه تاسو ته دا خبره زه به تاسو ته دا مایند کلیر کړم چې ستاسو په سوچ کې او زما په سوچ کې د ځمکې او د اسمان چې کوم دی فرق دی عزیر خانه، د دې سوچ چې څنګه نو لازمي نه ده چې هغه کار به هم هغه شانتي وي. هغه شانتي کې بالکل یو خو زه ته قسم خورم چې دی کله د رزق درک هم نه لګي. د دې دا کور چې تاسو کړی دا د دې کور نه دا یو کانډر دی، د دې دیوالونه نشته، د دې د کور ته چې زه وردننه کېدم نو تاسو ته یې نه کوم چې هغې ته چې کوم دی نو ګیټ نشته، یوه پرده ورته لګېدلې ده. د دې کور دیوالونه نشته، د دې کور د کمرې په رنګ له باندې نه ده. د دې دا کچن چې تاسو وګورئ په دې بیک ګراونډ کې به تاسو ته ښکاري دا بیک ګراونډ موږ ولې راوستلې د دغې لپاره دا بیک ګراونډ چې تاسو ته ښکاري دا کچن نه دا یو جوپړی غونته کې ده. د دې لپاره ما دا بیک ګراونډ شو کړی دی چې تاسو وګورئ د دې دا کور به تاسو ته ښکاري. بې بې چې خیر دی چې زما حالات دا خلک وګوري، زما د کور حالات وګوري نو چې ما سره څوک امداد وکړي. نو تاسو ته په ټولو ویډیو کې بې بې ښکاري او تاسو ته د دې دا جوپړی کور نه ښکاري. یو کس ما ته دا ویلي دي چې یاره دا څوک دي، دی په کم حال کې دي، چا دا تپوس کړی دی ما نه. ما تاسو ته وایي چې زه خپل ګاډی استعمالوم، خپل تیل استعمالوم، د روژه په خوله باندې زه راوتی وم چې کوم یتیمانان حقدار خلک وو، ما وایي چې زه دا کیش پیکج هغوی ته حواله کړم. الحمدلله ما هغوی ته حواله کړو. اوس د خلکو لږ غونډه غلط فهمي وه چې یاره تا د دې بې بې دا مخ ولې ښکاره کړی دی. نو ما تاسو ته هغه تیار کړو. تاسو په دې ویډیو کې لومړنی پوینټ دا دی چې دا ویډیو تاسو وګورئ، په دې کې ما صرف 2 بې بېګانو ته کیش پیکج ورکړی دی. باقي چې کوم مستحق وو هغوی ته هم ما ورکړي دي، خو په دې کې 2 بې بېګانې چې هغوی ته ما پیکج ورکړی دی. پر سکرین باندې چې تاسو ته کومه دا بې بې ښکاري نو دې له چې ما دا پیسې ورکولې ما دومره کوشش کړی دی چې ما وایي چې د دې دا لاس قدرې هم ښکاره نه شي. باقاعده تاسو ته په سکرین باندې ښکاري. د علي عباس خان په دې کې د خپل طرفه څه نشته او نه د خپل طرفه داسې څه دغه کړی ځکه چې خپله پښتون روډ دی، لومبی دی پښتو سپورټ کوي، هغې نه بعد دی چې د نورې معاشرې ته راځي. نو آلریډي د یو ښې کورنۍ نه تعلق ساتي او په دې کې چې د نو همیشه دی اپریشیټ کوي چې د نه الله نور هم ښه کارونه والي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه یم عزیر جدون. مونږ نن راغلي یو د علي عباس خان دیرې ته. د دې پروژه کې یو ویډیو ورکړې وه د غریبانانو دپاره یو پیکیج او د یتیمانانو له، چې په هغې کې یو ویډیو د داسې کړې وه چې په هغې باندې څه داسې خلکو چې هغوی پرې څه داسې بیډ کمنټ کړي وو، د هغوی څه اعتراضات وو. نو هغې باره کې مونږ راغلي علي عباس خان نه تپوس کوو چې داسې څه وجه وه یا داسې څه وو په هغې ویډیو کې چې خلکو په هغې باندې اعتراض کړی وو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. علي عباس خان څنګه حال ښه؟ الحمدلله جی ټیک ټاک. ډېر زیاته مننه. تھینک یو سو مچ فار ټایمینګ عزیر خان چې تاسو دومره مینه په دې رمضان کې راغلی موږ سره. زه خو به تاسو ته دا ووایم دا تاسو چې کوم ما نه کوېسټن وکړو، ګوره جي نن سبا دور کې تاسو کو په یو حال کې هم نه پرېږدي. اولنۍ خبره به زه تا ته وکړم که ته په ولو کې ناست یې، په لارو کې ناست یې، نو خلک به دغه وایي چې یاره دی چرسي دی، دی هیروني دی، دی پوډري دی، دی نشهیي دی. دی صحیح شو؟ بالکل. د خلکو کار دی د خلکو کار دی خبرې کول. که ته مثال کے طور پر اسم نه کې صرف په دې لاره کې ګرځې را ګرځې نو خلک به څه وایي؟ خلک به وایي چې یاره خوشه تشه دی، نوکري نشته، کار نشته، بس کار دغه چې ګرځي را ګرځي. که ته یو ښه کار کې رب کائنات ستانه یو ښه کار اخلي، الله پاک ستانه د غریبو، د یتیمانانو، د بېوسو خلکو خدمت اخلي، په هغې کې به هم خلک خبرې کوي. اخیر ولې؟ الحمدلله ما د رمضان نه مخکې هم چې کوم د کیش پیکج ورکړی دی د رمضان دپاره، بیا ما د اختر دپاره اوس بیا کیش پیکج ورکړو. د دې نه په تېر شوي کالونو کې ما آټا پیکج هم ورکړی دی، ما فوډ پیکج هم ورکړی دی، ما نغدې پیسې هم ورکړي دي. خو الحمدلله اوس ما دا کوشش کړی دی یاره چې کومې نغدې پیسې چې دا زه غریبانانو ته ورسوم او دا زه نه ورکوم، زه هېڅ هم نه یم، زه د چا خپو خاورې هم نه یم. دا زموږ یو ورور دی، زه همیشه وایم چې د لندن نه د یو کې نه هغه موږ سره دغه مرسته کوي او دغه امانتونه زه بیا رسوم. ګوره زه خپل ګاډی استعمالوم، زه خپل مایک استعمالوم، زه خپل د جیب خرچه استعمالوم، زه خپل تیل استعمالوم. صحیح ده؟ بالکل ټایم ورکوي که نه، ډېر آسان کار نه دی. یو پوره یو فاونډیشن چلول دي چې الریډي ته یو کار کې د غریبانانو خدمت لره اوسي، د یتیمانانو چا تپوس کې. نن سبا چا سره دومره ټایم نه وي چې د ځان خپل کارونه پوره کړي.
او په هغې کې هم تا دومره وخت وباسلی چې بالکل جی د خلکو خدمت نو کوي. بس دا خو ما تاسو ته وایي چې عزیر بھائی چې دا خدمت ما نه خدای پاک اخلي او دا ډېر زیات خوش قسمته خلک وي چې چا نه خدای پاک دا خدمت اخلي. ما تاسو ته وایي چې زه خپل ګاډی استعمالوم، خپل تیل استعمالوم، د روژه په خوله باندې زه راوتی وم چې کوم یتیمانان حقدار خلک وو، ما وایي چې زه دا کیش پیکج هغوی ته حواله کړم. الحمدلله ما هغوی ته حواله کړو. اوس د خلکو غونډه غلطفهمي وه چې تا د بي بي دا مخ ولې ښکاره کړی دی، نو ما تاسو ته هغه تیار کړو. تاسو په دې ویډیو کې لومړنی پوینټ دا دی چې دا ویډیو تاسو وګورئ، په دې کې ما صرف 2 بیبیګانو ته کیش پیکج ورکړی دی. باقي چې کوم مستحق وو هغوی ته هم ما ورکړي دي، خو په دې کې 2 بیبیګانې چې هغوی ته ما پیکج ورکړی دی. پر سکرین باندې چې تاسو ته کومه دا بیبي ښکاري، نو دې له چې ما دا پیسې ورکولې ما دومره کوشش کړی دی چې ما وایي چې د دې دا لاس قدرې هم ښکاره نه شي، باقاعده تاسو ته په سکرین باندې ښکاري. اوس دې بلې بیبي ته وګورئ تاسو، نو په دې کې د دې مخ ښکاره شوی دی. نمبر 2 پوینټ دا دی چې دا ما کم پیکج ورکړی دی، دا ما په ګاډي کې ورکړی دی چې کوم مستحق به ما به هغه ته آواز وکړو، هغه به ما پیکج ورکړو که نه صحیح ده. په دې بیبي چې ما دا مخ ښکاره کړی دی، نو په دې کې زه د ګاډي نه راکوز شوی یم، د دې دا کور به تاسو ته ښکاري، د دې دا بیکګراونډ به تاسو ته ښکاري، هغه تاسو ته ما شو کړی دی. ټیک شو، دا ما چې دې له مخ ښکاره کړی دا ما نه دی ښکاره کړی، دا دې بیبي ما ته په خپله وایي چې یاره زما مخ ښکاره کړه، ځکه چې د دې نه مخکې ما دې بیبي له ویډیو کړې ده. دې بیبي وایي چې زه دوی پیم ټول زما لکه نوسي دي، لکه زما نه خو چې کوم دی بچي دي. د هر انسان مایند صفا چې کوم دی پکار دی. ټیک شه جي، دا بیبي په اجازت باندې ما ولا مخ ښکاره کړی دی. په دې وجه باندې کتونکو د دې بیبي یو خدا چې دې سره یتیمانان دي، د دې دا بچي دی له ما مخکې ویډیو کړې وه، په هغې کې هم الحمدلله لږ ډېر امداد شوی او په زه ورته قسم خورم چې دی کله د رزق درک هم نه لګي. دی دومره نیستي ده، دې ته یتیمان بچي پاتې شوي دي. دغه بچي چې دا سنبالوي نو دا د دې خپل بچي نه دي، دا د دې نوسي دي، د دې لور وفات شوې ده. د دی په کور کې یو نارینه هم نشته، د دی په کور کې چې یو نارینه دی هغه د دې زوم دی او په دواړو سترګو باندې ړوند دی. هغه کار ما نشي ګورئ، په خپله معذوره دی، په خپله معذور دی په دواړو سترګو باندې. نو الحمدلله هر ځل زه دی سره چې کوم دی نو زه او دی له زه څه ناڅه چې کوم دی پیکج ورکوم. دی که تاسو لړئ ما سره، تاسو ما نه تپوس وکړئ که نه، تاسو ما سره لړ شئ. دا بیکګراونډ ما ځکه دې دپاره شو کړی چې د بیبي ما ته وایي چې یاره زما د حالات څوک وګوري، ما سره چې څوک امداد وکړي. بالکل. نو په دغه وجه باندې د بیبي دغه مخ ښکاره شوی دی. بله خبره دا ده چې زه به تا ته ووامو چې عطا ویلفیر فاونډیشن ته وګورئ که نه جي. بالکل. زموږ افغاني رور دی، خدای پاک ته نه ښه کار اخلي، زه هم سپورټ کوم ځکه چې دا ډېر زیات ګران کار دی. هغه ځي هر یو مور سره ځي، هر یو خور سره ځي، د هر یو بیبي سره ځي، د هغې نه چې کوم دی نو مخونه باقاعده د هغې ښکاري که نه ښکاري؟ بالکل ښکاري که نه؟ په ویډیوز کې راځي، پته یې د هغې ولګي چې په دې باندې کوم تکلیفونه دي هغه باقاعده په مخ باندې ښکاري، هغه په مخ باندې ښکاري، د هغې په سترګو کې هغه اوښکې ښکاري. نو هغه که تاسو وګورئ د هغه هر یو بیبي له ځي او د هغې مخ ښکاره کېږي، امداد کوي خلکو سره، ډېر یو ښکلی کار کوي. الله پاک دې هر چا دغه شانې خدمت واخلي. زما هر یو افغان رور هغه سپورټ کوي، ایون چې پاکستانیان هم سپورټ کوي. ګینې د هغه خپل فاونډیشن دی، زما هېڅ هم نشته. زه یک سرلیګی نو که دلته کې مونږ یو ښه کار کوو، مونږ د غریبانو خدمت کوو، نو په مونږ باندې تنقید کېږي چې یاره تاسو چې کوم دی نو دا شانتې ولې کوئ، تاسو مخ ولې ښکاره کوئ. په کار چې تاسو مونږ سپورټ کولی نه شئ نو تنقید ها ستاسو حق دی، خو بې ځایه کم از کم تنقید مه کوئ. بله خبره دا ده چې زه به تاسو ته دا ووامو چې زمونږ دا ملک چې روان دی که نه، دا په دغه وجه باندې روان دی. هر یو مسلمان بل مسلمان ورور له خپې وایي، هر یو مسلمان بل مسلمان ورور ته کاندي کوي. چې کوم یو مسلمان ورور په مخ په ترقۍ باندې روان بل دا کوشش کوي چې دی زه څنګه ډاون کړم. نو ولې دا شانته کوئی ظالمانو لږ د الله پاک نه یره وکړئ. بل چې که مونږ وګورو که نه، نو هر یو انسان وایي چې یاره زمونږ ملک حالات خراب دي، زمونږ حکمرانان داسې دي، عمران خان داسې دی، نواز شریف داسې دی، پلانکی داسې دی، ډینګلي داسې دی. زه هم دا ټول صحیح دي. باقاعده خدای پاک وایي چې زه به ستاسو اعمالو ته ګورم، نو زه به ستاسو د اعمالو مطابق زه به فیصله کوم چې زه به تاسو باندې څنګه حکمران راولم. دا ټول زمونږ اعمال دي، زمونږ اعمال ټیک نه دي. هر یو سړی بل ته ګوته نیسي، خو څوک ځان ته نه چې یاره زه څنګه یم. نو مونږ په خپله باندې ټیک نه یو، نو زمونږ چې کوم دن حکمرانان به څه صحیح شي. نو لهذا چې کوم یو کس مخکې ځي نو هغه تاسو سپورټ کوي او د بل انسان د بل مسلمان ورور دپاره ښه مایند ساتئ، نو الله پاک به تاسو له هم کامیابي درکوي. پیګانو تاسو خبره واورېده د علي عباس ورور چې د خپل طرف نه داسې پیس نه ښکاره کړی، دغه مورجانې هغې باقاعده ورته ویلي و، پرمیشن یې ترې اخیستی، مجبوري وه د هغې جي، او د هغې مجبوري دا وه چې یاره هغې وایي چې خلکو ته پته ولګي چې په ما باندې کوم تکلیفونه تېرېږي، کوم مسایل دي راته چې هغه خلکو ته ښکاره شي. هغه کور هم تاسو لیدلی دی، ویډیو تاسو پوره کتلې ده. نو د علي عباس خان په دې کې د خپل طرفه څه نشته او نه د خپل طرفه داسې څه دغه کړ، ځکه چې خپله پښتون رور دی، لومبی دی پښتو سپورټ کوي، هغې نه بعد دی چې د نورې معاشرې ته راځي. نو آلریډي د یو ښې کورنۍ نه تعلق ساتي او په دې کې چې د نو همیشه دی اپریشیټ کوي چې د نه الله نور هم ښه کارونه والي